نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف رواي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. محترم المقام اکابر علماء کرام او زما ډیرو ګرانو محترمو مشرانو حمزولو ځوانانو لویو وړو، الله جل شانه دې زمونږ ستاسو همیشه دپاره د ښو خلکو په صحبتونو کې د ناستې قابل وموګرځئ. الله دې موږ له د هغو په مجالسو کې د ناستې توفیق را نصیب کړي. تاسو ته به مخکې مو علماء کرام ویلي، انشاءالله نور به مقررین او زمونږ مشران او علماء کرام تشریف راوړي. دا اجتماع خو خالص د تصوف د اصلاح نفس ده او وروڼو د دې شي ډېر کمې راغلی، د دې له ډېر لوی زور ورکول پکار دی چې دا ډېر شي. هر څه ډېر شو خو دا کمیږي. علما الحمدلله ډېر دي، مدارس ډېر دي، خانقاهي نظام مونږ نه غواړو چې هغه دی په دې حالې مونږ و چې د دې نه د سیوا شي. اللهم زد فضل الله د سیوا کې د مدرسې مقصد، د عالم د ژوند مقصد، د طالب د طلب د علم مقصد، د صوفي د ذکر مقصد، هغې ټولو مقصد د الله رضا ده. والله رضا چې دی د هغې دپاره معرفت ضروري دی، پوهه ضروري ده. هغه پوهه بنده ته چې میلاویږي هغه د چا په صحبت کې میلاویږي. د دې دنیا سره تعلق هغه به څنګه پکار وي. زمونږ والد محترم حضرت شیخ نور الله مرقده به فرمایل چې ورسره تعلق داسې وساته لکه څنګه چې د مرغابۍ د اوبو سره تعلق وي. نن چې زمونږ دنیادار دي هغه دنیا طرف ته دي، نن چې زمونږ دیندار دي هغه ټول دین طرف ته راغلي دي. نو دا مطلب نه دی چې هغه د دنیا ته ورشي، خو مونږ وایو چې دغه دنیادارو ته یو داسې لار سمه شي چې دی د دنیا په ماحول کې د دین د شریعت مطابق زندگی تیره کړي، چې د بازار خرید او پیروخ په دفتر کې د دی ملازمت او په افسرانو کې افسری، په وزیرانو کې وزارت، دا عین د اسلام او د دین تابع شي. نن چې یو وزیر پسې خلک لګیا دي، په دې وجه لګیا دي هغه د دین نه لرې دی. ګنې که دغه وزیر دینداره جوړ شو نو څنګه چې د حضرت عمر خلک صفت کوي د دې سړي به هم دغه شان صفت کوي. هغه دیندار طبقه لګیا ده چې په دې محنتو کې خدای راضي نه. نو هغو به فرمایل دنیادارو ته زه دا خبره عرض کوم چې دنیا سره تعلق ډیر وي او د دین په مجالسو کې ورته د ناستې موقع کمه میلاویږي. نو هغو به فرمایل وي د مرغابۍ نه چل زده کوي. مرغابۍ بغیر د اوبو نه د دې کار نه وي او نه دا ژوندی پاتې کېدی شي. خو دا ټوله ورځ په اوبو کې تیره کړي، خو چې بهر څنګه راوځي نو یول کار دا کوي چې د خپلو وزرو نه هغه اوبه وسنډي او هغه اوبه ترېنه لرې شي، نو هله دا بیا بل کار کوي، دا وزر یې وسنډي، هغه اوبه لرې کړي د ځانه نو روانه شي. معلومه شوه دا مرغابۍ وایي چې تر کمې اوبو کې هم نو د اوبو سره مې تعلق و، چې بهر راووته زما یو پوچی د اوبو سره اوس تعلق پاتې نه شي. نو د دنیا یو سړی چې په دفتر کې دی او یو تاجر په تجارت کې دی، یو دکاندار په دکاندارۍ کې دی، یو زمیندار په ځمکه کې لګیا دی،
نو تر کومې چې د تعلق د دغه دفتر او ځمکې سره او د دې افسر د خپل دفتر سره ملازم خپل ملازمت سره دی بېشکه دی خپله ډیوټي به کوي او صحیح طریقې سره به کوي خو چې دی بهر راغی او جومات ته راغی د الله کور ته راغی د صرف او صرف د یو الله سره تعلق پیدا شو د خپل ځان نه به د دنیا خبرې داسې هېروي څنګه چې مرغابی د خپلو وزرو نه اوبه وڅڅولې دغه ته ویلی شي طریقه دغې ته ویلی شي تصوف طالب ته د طالبای چل ښیي عالم ته د علم د عمل چل ښیي صوفي ته د ذکر چل ښیي ما او تا ته د صحیح ژوند تېرولو طریقه ښیي دې ته ویلی شي تصوف دا خو چا بد کړي دي چې د تصوف معنا یې دا کړې ده چې تعویذ ولیکه دا هم تصوف دی پیریان معلوم که دا هم تصوف دی هغه ته هم خلک پیر صاحب وایي علامه صاحب ته هم خلک پیر صاحب وایي هزاروي صاحب ته هم خلکو پیر صاحب وایي دې په نه یو عامل لګیا دی هغه چا لټوټ کو کي هغه ته هم خلک پیر صاحب وایي فرق پکار دی د هغه یو د دې په پیرای کې د ځمکې اسمان فرق د خلکو د زړونو اصلاح کول غواړي د مدرسو مقصد خالص دا ګرځول پکار دی طالب فارغ شو دی عالم شو دی فاضل شو دی به د امت دپاره داسې جوړېږي څنګه چې صحابه کرامو نه الله تعالی د امت د خیر کار اغوسته چې د دې عالم نه هم په امت کې دغه شان خیر خور شي